أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألم ترى آیتان دی کتلی إلى الذين ها کسانو تا اوتو نصیبا چور کلیشو دیتا یولو یا حصہ من الكتاب دا کتابنا یشترون الضلالتا دی اخلی گمراہ لرا ویریدون او دی اراد لری اند دی خبری تضل السبیل کہ تاسو بیلاری شیدنی غلارنا واللہ اعلم او اللہ تعالی خفی جنی بأعدائکم دشمنان استاسو لرا وکفا باللہ ولیا او کافر اللہ تعالی کارساز وکفا باللہ نصیرا او کافر اللہ تعالی مددگار. پدی آیتونو کے د اسلام او د مسلمانانو د دشمنانو بیان دی چې هغه خاص طور باندې یهود دي. د دې ځای نه به د سورت مبارکه تر اخره پورې اکثره حصه کې د یهودو د هغې مذمتونه او بیانې به چې دا د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي. معاشره کې چې څنګه خرابي شراب راولي دا یې بیان مخکې آیت کې وشو. دارنګه معاشره کې خرابي راوستون کې یهودم دي. دی شرارتونه کې سازشونه کې د اسلام باره کې د مسلمانانو باره کې چې کله مخکې آیت مبارکه نازل شو او پای کې تیمم حکم راغی. اوس تیمم کېږي په خاوره باندې او په خاورې سر سړی ګنده کېږي. خاوره چې په چا باندې واچي نه ځان سنډي او ځان پاکي. نو یهودو دا مذاق شروع کو استهزاء شروع کړه چې دا څنګه دین دی او دا څنګه مذهب دی. ځان د پاکولو دپاره په ځان باندې خاورې اچي نو په خاورو سره به ته څنګه پاکېږي. تیمم کې ته په خاورو باندې ځان پاکې د مونږ دپاره د پاکولو دپاره خاوره پکار ده که اوبه پکار دي. دا لا کم مذهب او دا لا کم دین دی. نو قرآن کریم دا آیتونه نازل کړو چې دا داسې عجیبه خلق دی چې دی الله تعالی علم ورکړو. دا د کتاب پوهه خلق دی او دی مذاق او استهزاء کې د الله کتاب پورې او قرآن پورې او د اسلام احکاماتو پورې. نو دا د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي. د شریعت حکم دی تیمم ټیک ته چې خاوره د پاکۍ ذریعه نه ده لیکن چې شریعت حکم وکړو نو پای سره پاکي حاصلیږي او تاسو به پاکېدی شئ. او دا سهولت خو دې ته نو میلاو شوی تاسو ته میلاو شوی ای مسلمانانو. نو دې تاسو سره حسد کې او دشمني کې چې دا اسلام کې داسې ښکلي آسان احکامات ولې رالو او موږ ته ولې داسې حکمونه نو میلاو شوي. نو قرآن کریم د دې خلکو مذمت هم بیاني او مسلمانانو ته خبرداری هم ورکي چې ردي په د استهزاء باندې او په اعتراض باندې او په مذاق باندې چې ته خفه نه شې دا دې تاسو سره حسد کې او دشمني کې نو ځکه لګیا دي. الم تر الی الذین اوتو په دې صورت کې الم ترا 15 پیرې راغلی دی او لفظي معنی خدا چې آیتان دي کتلی قتل کېږي په سترګو باندې. آیتا په سترګو باندې لیدل نه دي کړي خو معنا د دې علم ده چې آیتا تر دې خبرې علم راغلی دی او که نه. نو علم چونکې راغلی دی نو مراد علم تعلم دی. خو علم ترې ځکه وي چې دا پیغمبر علیه السلام ته چې کومه وحی راغلی ده علم راغلی دی داسې یقیني دی گویا چې تا په خپلو سترګو باندې لیدل وکړو هغه یقیني دي. څنګه چې د سترګو لیدل یقیني وي دارنګې د علم هم دقه شان یقیني دی چې تا ته راغلی دی. علم تر آیتانه دي کتلي استفهام دی خو په دې کې تعجیب او تعجب کې د غرضولو معنا پرته ده. نه مخاطبه داسې عجیبه خلق ته دا کسانو د دې باره کې تعجب پکار دی. علم ترى
آیتا ندی کتلی الی الذین ها کسانو تا اوتو نصیبن چې ورکړی شو دیتا نصیبن کې دا تنوین چره دا د تفخیم د پاره دی د غټوالي د پاره یو لویه برخه یو لویه حصہ من الکتاب د کتاب نه او کتاب نه مراد آسمانی کتاب دی یو چا تورات دی وی دا داسې عجیبه خلق دی چې دی باندې الله تعالی داسې لوی فضل وکړو چې آسمانی کتابونه 104 دي او په دې کې 3 غټ کتابونه الله تعالی دی له ورکړي دي نور سل وړي وړي صحیفې وي او دا سلور غټ کتابونو کې 3 کتابونه دي ته ملو شوي دي دومره د الله تعالی فضل په دې باندې شوی دی دا غي باوجود دی گمراه شو د الله د کتاب نه فایده وانه غستا د الله په کتاب کې هدایت ومي چې اراده د هدایت د حاصلولو کې او کچره اراده د غلطه وکړه الله په کتاب سره بیا گمراه کیږي با ځکه تا د گمراهۍ چشمه وتا چولې دي او تا د گمراهۍ اراده کړې ده د الله په کتاب سره بیا به گمراه هم شي که غلط مطلب تین روباسي په غلط مطلب په اراده باندې وته کینی نو گمراه کیږي با او کدا عمل پنیت باندې او د زده کول پنیت باندې او صحیح نیت باندې کیناسته الله کتاب بتاته هدایت درکې دې د الله د کتابونو باوجود گمراه شو الله په کتاب کې ذاتی طور گمراهی نشتا خو دې د گمراهۍ په اراده باندې وته کیناستو راوای غستو بدی گمراهۍ ته ورسېدلو دا مسلمانانو تم تنبیه ده چې تاسو هم الله تعالی آسمانی کتاب درکړی دی د هدایت پنیت باندې وته کینه د هدایت پنیت باندې زده کې او د هدایت پنیت باندې وګورئ غلط اراده مکوئ په غلط نظر مګورئ د اعتراض او تنقید په نظر مګورئ ورنه گمراه بشئ څنګه چای گمراه شو د قرآن مثال د باران دی باران کې ذاتی طور باندې نی لاندې ځمکه کې چې کم تخم پروتي نو کدا تخم د ګلابونو د میوو وي نا ګلونه بروخیږي او میوه بر زرغونی شي او کچره دا تخم د ازغو وي او د مرکوندو وي دغه مرکونډه دغه ازغي براخیږي نو دا باران نه کړو باران خو صرف ښکار کړو ارسو دا تخم خو د مخ کې نه پزماکه کې پروتو د کم انسان په ذهن کې چې د مخ کې نه خرابي پرته فساد پروتي دا قرآن چې انسان ووري هغه فساد راخکاره شي صرف نو دې په خپل باندې اعتراض او تنقید شروع کی مذاق شروع کی استهزاء شروع کی او چې کوم انسان د نظر پاک او صفاوي او کم از کم څه قدر او ادب پکې وي چې یو مذهبي کتاب دی دې چې قرآن اوري نو داسې بیجا تنقید او اعتراض او استهزاء بچریم نکی نوې چې من الکتاب د کتاب نه د اسمان د کتاب یو لوی عیسی یو لوی برخه عادی تور کړی شی و تفسیر کبیر ناشنا نقطه لیکلی ده وی قرآن کریم نصیبا من الکتاب وی دین الله تعالی د کتاب یو عیسی یو برخه ورکړی و او دی ونوي چې الله دین د کتاب پورا علم ورکړو په یهودو کې دوه قسم خلکو یو هغه چې هغه ایمان راوړو لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ دا ملګری نو داعی بارک قرآن کریم علم الکتاب وای لکه 14 سپاره کې په سورۃ الرعد کې الله تعالی فرمایي وَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وی خلکو زما او تاسو من کې گواه دا خبره کافی ده الله گواره بدا خبره کافی ده او چې چا سره د کتاب علم دی هغه د ما د خبرې تصدیق کی نو دا خبرم کافی ده نه الته مراد چې کوم خلکو ایمان ناوړو عبد الله بن سلام رضی الله عنه ملګری نای ته قرآن وی علم الکتاب او دې د کتاب علم دی نای الله تعالی د کتاب پورا علم ورکړو د تورات او د انجیل ځکه چې په دا کتاب کې د موسی علی السلام ذکر او د نبی علی السلام ذکر او دی په دواړو باندې عمل وکړو نو قرآن وی چې دې سره د کتاب علم دی پوهه د وسره دا چې کوم ایمان نه وروړي دی باره کې قرآن کریم وی چې د کتاب یو حصہ د وسره پوره علم سر نشته نه ځکه نشته چې دی نبی علیہ السلام او نه منو صرف موسی علیہ السلام یې منو نو یو حصہ ومنل یو حصہ نه مني نو قرآن کریم علم الکتاب نو یو نصیبا من الکتاب وی یشترون الضلالة دی اهل گمراهی لرا
اشترا اغستلو توي دې کې یو قسم مجاز دی دا لکه یو سړی لړ شي بازار ته او ته پیسې ورکې او یو قیمتي څیز واخلې نو هغه به اخلي چې کوم ستا خوښي او مزیدار یو ښه وي نه به اخلي بېکاره څیز څوک هم نه اخلي دې سره هدایت سمن کو پیسې کړې ورکړو او گمراهي واغسته یشترون الضلالته گمراهي دی واغسته نو مراد یختارون دی گمراهي غوره کوي او خوښوي یشترون الضلالته دی اخلي گمراهي لره یعنی غوره کوي گمراهي لره ويريدون دی اراده لري ان تضلوا السبيل دا چې تاسو بېلارې شئ د نیغې لارې نه په خپلم ګمراه دي او تاسو هم ګمراه کول غواړي او دا ډېر ناکاره حالت دی چې انسان په خپلم بېلارې وي او نور خلک هم بېلارې کوي یو انسان که په خپله په غلطه باندې نو بیا هم لا ښه ده خو چې د بل چا په غلطۍ کې د واقع کېدو ذریعه او سبب ونه ګرځي دا انسان به نیغې لارې ته راشي خو چې انسان داسې موذي شي ضرر رسا شي چې نه ځان ته خیر ورکي او نه بل ته خیر ورکي بلکې الټا بلم کندې ته ورځي بلم هلاکت ته ورځي نو دا د مار او د لړم نم خطرناک دی چې دې په خپل هم بېلارې دی او بل خلک هم بېلارې کوي او د بل چا د ګمراه کېدو اراده لري انت یریدون دی دا اراده لري یعنې دا دی چې تاسو ته کم خبرې کوي نو دا دی خو بالکل جان بوجھ کر کی او په پلیننګ باندې کې دی دا غواړي چې تاسو هم بېلارې شئ څنګه چې په خپله بېلارې دي ویریدون دی اراده لري ان تضلوا السبیل دا چې تاسو بېلارې شئ د نیغې لارې نه حالانکه د انسان کم از کم دا انسان کې او په حیوان کې دا فرق پکار دی چې الله تعالی انسان له عقل ورکړی او سمج ورکړی دی او دی وایي چې بایی زه خو د خپلو بدعملو د داسې بېلارې شوم او کم از کم ته زما خبره مه منه کم از کم ته هلاکت ته ځان مه غورځوه که نه د انسان خو دا جذبه پکار ده چې انسان په خپله په غلطه باندې وي نو کم از کم بل انسان د غلطو نه بچ کی که په خپله ګمراهۍ باندې رهی نو کم از کم بل انسان د ګمراهۍ نه کم از کم بچ کی او دې لا داسې متعدي مرض کې مبتلا رهی چې په خپله هم بېلارې او خلک هم بېلارې کي او د هر پردې منصوبې جوړي او سازشونه کوي نو دا انتهایي خطرناک خلک دی ان تضلوا السبیل دا چې تاسو بېلارې شئ السبیل د نیغې لارې نه ادي دا اعتراض کول او چې په خاور باندې خو پاکي نه راځي او تاسو اوس قرآن چې په خاوره تیمم کوئ تاسو به پاک شئ و دا پاکي بلا څنګه نو که تاسو د دې په اعتراض باندې باقاعده سوچ وکړو عمل هم پرې وکړو نو بېلارې به شئ د نیغې لارې نه نو والله اعلم الله تعالی ښه پېژني باعدائکم دشمنانو تاسو لره اوس چې کله قرآن کریم د دې یهودو دا سازشونه او منصوبې بیان کړي نو په دې سره باندې د مسلمان په ذهن کې همها خوف راځي چې دا خو زموږ ډېر سخت دشمنان دي دي خو موږ ته به ضرر را رسي تکلیف به را رسي نو قرآن یې مه یارېږئ د ستاسو دشمنان ښه پېژنمه الله تعالی ستاسو دشمنان او مخالفینو ښې پېژني نو چې پېژني تاسو به ترې بچ کي به والله اعلم او الله تعالی ښه پېژني باعدائکم دشمنانو ستاسو لره اعدا جمع د عدو ده او عدو دشمن ته وي عدا یا عدو اصل کې منډه وهلو ته وي او تیسلو ته وي دې دشمن ته ولې عدو وي دیم ستا په تکلیف رسوله کې او ضرر رسوله کې منډه وهي او کوشش کی باعدائکم دشمنانو ستاسو لره وي زه ښه پېژنمه قرآن کریم اعدا وي سو دشمن یو نه دی ډېر زیات دي تاسو ډېر دشمنان نه پېژنئ خو الله یې پېژني او الله به تاسو ساتي به وکفا بالله او کافی دی الله تعالی کفا وی الله کافی دی یعنی د الله ملګرتیا او د الله تعالی مدد او د الله تعالی نصرت او د الله تعالی حفاظت او دا کافی دی مده چانه یریږي او مده چا په خبرو کې راځي او مده چانه متاثره کیږي او مده چانه مرغوبه کیږي بس الله ستاسو ملګری دی الله ستاسو مددگار دی الله ستاسو لپاره کافی دی وکفا بالله او کافی دی الله تعالی ولیا کارسازو ولی هغه چاته وي چې ستاسو خیرخوا او مصلحتونه تلاش کی ولی دې ته وایي چې هغه ګوري چې دې وخت کې د ته کومو خبرو ضرورت دی او دې وخت کې دله څه پکار دي
او کم کم اسباب دل پکار دي هغه تا ته مهیا کی دستیاب کی ستاره پاره دې ته ولی ویل کیږي. الله ستاسو لپاره ولی دی او کافی دی. الله ګوري چې دی وخت کې مسلمانانو له څه پکار دي، څه ضرورتونه دي، اب الله تعالی تاسو له ټیم په ټیم باندې برابرۍ با. وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله تعالی مددګارو. نو د نصیرن مطلب دا دی چې که څوک تاسو ضرر در رسول واړي، نقصان در رسول واړي او تاسو خلاف سازش کی، نه الله تعالی وساسو مدد کی دای د سازش نه، دای د تکلیفونو نه او دای د مضرتونو الله تعالی تاسو ساتي با. چې په کومه مقام د يهودو نبی اسلام او د اسلام خلاف سازش کړی دی، الله تعالی فورن خپل پیغمبر مطلع کړی دی، خبردار کړی دی چې دې تاسو خلاف دا کار کی. دا څومره چې يهود دي دې چې کلم غټه منصوبه جوړه کړې ده، فور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راغلی ده. نبی علیہ السلام دی له ورغلو د دینه د دیت کې مدد غوښتو چې تاسو موږ سره دیت کې مدد وکړي. نبی علیہ السلام دی او کمر ویخته ولاړو صحابه سره او دی خپلو کې مشوره وکړه چې هغه دې کې یو غټ غټ پروت دی، هغه وروړې د برنې په نبی علیہ السلام باندې راغورځوي چې خلاص شوتی نه. آیو يهودي وته وای دا ګور پیغمبر دی او دل الله تعالی خبر ورکی دا مکه دا کارو او د سر تاسو معاهده را وادم وسر کړی دا. هغه لالچ کړلو چې نه او دې د ګډ ترړو په اراده وکړه. دلته الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فورا وحی رولګره، اے حبیب دې نه پاسه اوس منصوبه جوړ شو، اراده خو شو د نبی علیہ السلام خلافو. الله تعالی چې تاسو مددگار دي تاسو بساتی، نو فورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې نه پاسه. خیبر کې یو خدای زوم زینب نبی علیہ السلام له دعوت کو بیزه اعلان کړو، پای کو ته زهر چولیو. اوس منصوبه هډه غټه وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه نوړې راواغستا هغه نوړې وته گویا شو چې ما کې زهر دي. اوس الله تعالی نبی علیہ السلام وساتو وکفا بالله نصیرا چې کلم دي تاسو خلاف سازش کی او منصوبه جوړي، الله چونکی ګوري تاسو دشمنان پیژني، نو الله تعالی تاسو مدد وکي، تاسو به حفاظت وکي. نو د ولیان تعلق مصلحتونو سره دی، خیر خوای سره دی، او د نصیرن تعلق د ضرر او د تکلیف د سيزونه ساتلو سره دی. وکفا بالله او کافی د الله تعالی ولیان کارساز، وکفا بالله نصیرا او کافی د الله تعالی مددگارو. دو پیر کفا بالله وی الان کې داسې مې کفا بالله ولیا و نصیرا نیم ویل شو، دا بیا کفا او بیا بالله ویلو دې کې نورم لذت د مؤمن د پاره چې مړه ته سره یریږي د کافرانو د دشمنۍ نه او د د منصوبونو او د ارسنه. الله تاسو لپاره بار بار کافی دی او کافی کیږي او کافی شوی دی، اوس هم کافی کیږي، آینده کې به الله تعالی کافی کیږي. نه هیڅ غم مکوئ په شرط د دې چې بتاو د الله تعالی تابعدار یې. آتا نه دي کتنیا کسانو ته چې ورکړی شو دي ته یو لوی څه د کتاب نه دی اخلي ګمراه لره او دی اراده لري دا چې تاسو بېلارې شئ د نیغې لارې نه، او الله تعالی ښه پېژني دشمنانو تاسو لره، او کافي د الله تعالی کارساز او کافي د الله تعالی مددگار. بسم الله الرحمن الرحیم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين هادوا دها کسانونا چې يهوديان دي يحرفون الكلمات دي بدلوي کلمو لرا عن مواضعه دها عيد زيننا ويقولون ودي واي سمعنا منغا خبر اوریدلا وعصینا او منغا نا فرمانی وکړه واسمع او تورا غیر مسمع پداسې حال کې چې نه اوریدل شوی
وراعنا او لفظ دراعنا لیم بألسنتهم پداس حال کی چتاوہن کی جب خلولا وطعنا فی الدین او اعتراض کون کی پدین کی ولو انہم او کچر یقینن دی قالوا سمعنا دی ویلوی چی منگا وریدلا واطعنا او منگا تابداری اکڑا واسمع او تورا وانظرنا او من توگورا لکان خیرا لهم البت وبدا خبر بہتر ددید پارا واقوما او دیر برابرا ولكن لعنهم الله لیکن لعنت کړه پدی باندې الله تعالی بکفرهم فسبب د کفر ددی فلا يؤمنون الا قليلا پس دی ایمان نروړي مگر لګو تمخکې اتونو د یهودو دای د قباحتونو د شرارتونو او داغي اسلام سره او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د حسد او دشمنی بیان شروع دی چې دا داسې خلق دی چې دی الله تعالی د کتاب سره علم ورکړی دی خو داغي باوجود دی د علم نه فایده ونه غستا گمراهی غوړه کړه گمراهی اخلي په خپلم گمراه دي او د نور خلقو د گمراهی سوچ او فکر کی الله تعالی مسلمانانو ته تسلی ورکړه چې دین یریږي ما الله سو دشمنان خپي جني الله سو مددگار او ناصر دی په دې آیت مبارکه کې د يهودو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مجلس کې د بی ادبو بیان دی دا يهود بچ د نبی علیہ السلام مجلس تراله کې بناستو چې نبی علیہ السلام به یو خبره وکړه نو دی به او جبل پر دا خبره ټیک تا مونږ وریدا نو پتی ځواز سر به وي چې مونږ خبره وریدا او ځان سر به خاموشه کوي چې مونږ خدا خبره منو نه ځان سر به مونږ نافرمانی کو نه منو او پتی ځواز سر به چې مونږ بالکل اورو دا خبره صحیح ده یو خبره د نبی علیہ السلام د خبره تصدیق به وکړو او ځان سره پټ به تکذیب وکړو دارنګ دیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې مذاق او استهزاء وکولا نو داسې الفاظ به استعمالول چې دای په دوه معنی وي یو معنا به سم او بل معنا به خراب و نو خلکو به کدی غ سم معنا اخلي او ذهن کې بردی او خراب معنا و زو معنا الفاظ به استعمالول نو په ظاهر کې هو دی دا شوکول چې ګنې مونږه سم معنا اخلو لیکن شرارت بدی کو یو بل ته سترګې واله یو بل ته قتل چې څوک پوه نه شو او ذهن کې بردی هغه بل معنا و قران کریم د دې خبرو اظهار کو چې ردی داسې الفاظ استعمالي چې دای معنا مناسب نه ده بیا بعض اوقات به مسلمانانو هغه الفاظ استعمال کړو لکه مثال راعنا دی راعنا یو عام معنا دار چې زمونږ لحاظ وساته او مونږ ته وګوره ان مونږه چې کوم خبره کو مونږ تاسو کوم خبره کوي دا مونږ ته بیاو کې دوباره راتاو کې چې مونږه صحیح پوه شو لکه بعد انسان یو پر خبر باندې نه پوهیږي ته به دوباره به وکي بیا به ته په دریم ځل باندې وکي نو دی بداوي چې ګنې دا خبره مونږ ته دوباره وکا یا مونږ ته لږ صبر وکړه چې دا خبره مونږه یاد کو په دریم ځل مونږ ته وکا نو ظاهري معنی خدا سره او دا معنی خپل امدا لیکن راعنا درعونت نوم دی شپونکی توای بیزوگر توای نو دی با هغه معنا خیال غستو چې راعنا یعنی اے زمونږ شپونکیا او اے زمونږ بیزو سرون کیا بل معنا ردی بیوقوف او احمق بمراتو نو دی با دغه معنا خیال کې راوسه چې اے زمونږ کمکل انسانا چې مونږ تا پورې مذاق کو استهزاء کو ته پوهیږي نه ځان تر پیغمبر مې په مذاق نه پوهیږي نو په ظاهره کې راعنا دا چې زمونږ لحاظ وساته خو ردی په ذهن کې بداوا چې مونږ معنا د بیوقوفتیا او یا معنا د شپونکی واخلو بیا باندې مسلمانانو ته چونکې د شرارت پته نه و نو عیبم کچر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مطالبه کوله چې مونږ ته خیال وساته مونږ ته لږ انتظار وکا نعیبم راعنا به وي د مسلمانانو نیت خو بنو د غلطی معنی لیکن لفظ دا سره چې زو معنا دی نو قران کریم دای روکتام کو
په اوله سپاره کې ورته ووایي چې لا تقولوا راینا، راینا به نه وایي بلکې ردې په ځای به انظرنا وایي. او هلته ورته ووایي چې غوږ کېږدئ، سله راینا وایي. صبر وکړئ، پیغمبر علیه السلام چې خبره پوره کړي بیا به راته وکړي، بیا به راته وکړي. پیغمبر به هغې پاسي چې تاسو مکمل پوه شئ. خو چونکې دی به شرارت کو. بخاری کې روایت دی، انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیہ السلام دا عادت شریفه و، کان اذا تکلم بکلمه اعادها ثلاثا. نبی علیہ السلام به چې یو خبره کوله 3 پیرې بیا وکړه، یو پیره او بیا او بیا. ځکه مخاطب په 3 قسمه دی. څه خلک هغه چې ذهینانی هغه یو پیره خبره ووري نه پوه شي، څه خلک داسې چې 2 پیرې ووري نه پوه شي، او څه خلک داسې چې په 3 ځل باندې ووري نه پوه شي. نبی علیہ السلام د مجلس د ټولو خلکو خیال ساتو، خبره به 3 پیرې وکړه چې ټول خلک پای باندې پوه شي، چې څوک هم داسې پاتې نشي چې هغه خبره باندې نه پوه شي. بلکې دا حدیث کې الفاظ دي چې تر دې چې هر انسان به پوه شو. نو کته د نبی علیہ السلام مجلس کې خاموش کینې نو په هر خبره به تاسو پوهیږئ. پیغمبر خو ځان نه خلاصي، پیغمبر خدا غواړي چې دا خبره د خلکو په ذهن کې کوزه شي او خلک په دې باندې پوه شي. دا خو د پیغمبر ذمہ داری ده. نو تاسو خاموش کینې. نو آیت مبارکه کې د دې يهودو مذمت ته چې داسې ناجیبه خلک دی چې دې پیغمبر پورې مذاق او استهزاء کی. حالانکه یو عام انسان پورې مذاق نه پکارو، مذاق او استهزاء اس یو مخلوق پورې نه پکارو. په یو حیوان پورې هم مذاق او استهزاء نه کوي، په یو لیونی انسان پورې هم نه کوي، یو کمتر ذات والے انسان پورې هم نه کوي. هیڅ یو انسان ته په سپک نظر باندې نه ګوري. مذاق او استهزاء د سره جایز نه ده. هنسی مذاق کولی شي، خدا ر شریعت په دایره کې دننه داسې خبره به کوي چې دای کې چا په ذات باندې او یا دغه په حسب او نسب باندې اعتراض را نشي. داسې مذاق به چې چا توهین او تذلیل پکې ونه شي. سمه مناسبه خبره به کوي چې خلکو خواندي خوشطبعي وشي. خوشطبعي جایز ده، لیکن د انسان ذات او حسب او نسب پورې مذاق کولو دا خو سره جایز نه دي. بیا پیغمبر پورې مذاق کولو، د پیغمبر په خبرو پورې مذاق کولو، تاسو انسان به د سونه سزا مستحقي. قرآن اسی په دې لعنت نه دی ویلي. قرآن اسی نه چې دینه شادوغان او خنزیران اسی نه جوړ شوي. دی پیغمبرانو پورې مذاق او استهزاء کوله. حالانکه دا یو عام انسان پورې جایز نه ده. حالانکه د دنیا په هیڅ یو مذهب کې د دې خبر ایجاد نشته دی. باطل مذهبونه چیم دي، آی کوم څه اصول او څه قانون او څه ضابطې شته چې د یو مذهبي رهنما پورې به تو مذاق بنه کې، دا به ادب بکې، احترام بکې. نو بیا پیغمبر علیه السلام ته کې شخصیت هغه پورې مذاق کولو. الدین کله ادب، دین ټول ادب دی. چې څونه انسان زیات ادب کې دونه دی بیا مخ کیږي، او چې څونه بے ادبه کې دونه دی شاته باندې. د موسی علیہ السلام مقابله له او یا زر جادوګران نالو او ډېر لوی لالچ او انعام په اراده باندې فرعون ډېر غټ لالچ ورکو، لیکن هغه ته الله تعالی لک سات کې ایمان دولت ورکو. د ایمان د دولت بنیادی وجدار چې د موسی علیہ السلام قدر وکړو، ادب یې وکړو. دی موسی علیہ السلام ته و چې ته مخکې خپل همسا ورځي او کومګه ورځو. نو دی د موسی علیہ السلام صرف د ادب وکړو. حالانکه دا خو د فرعون جادوګرانو څنګه چې فرعون کې تکبر او پکا چې دی کوم تکبر وای چې ته څنګه ورځي مونږ ګړم به ورځو به ته پکې چا کړ دایم ویلی شو وینا وی تاسو لوم به خپل هغه سحر ښکارا کوي کومګه ښکارا کو. در پیغمبر ادب شو. او بل د نبی موسی علیہ السلام په شان لباس واچو. نو دروازه په شورو کې ساحران او جادوګران او کافرانو، او دروازه په اخر کې ایمان والا او داسې ایمان والا چې فرعون توای چې سکه نو کا ستا حکم صرف په دې دنیا کې چلیږي، آخرت کې ستا حکم نه چلیږي. دا صرف د ادب د وجه الله تعالی ته د ایمان دولت ورکو. حالانکه موسی علیہ السلام چې سونه دعوت او سونه معجزې فرعون ته ښکارا کړې، دونه دعوت دغه جادوګران ته نه ورکړي. مکنه نه ملو شوی نو دغه لومړنی ملاقات او لومړنی مجلس ته او هم د مقابله دی.
او رالو د ایمان دولت پته ملو شو صرف د ادب د وجنه. نو کدی یهودو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې با ادب انداز کې ناس تکړه وي، مهذب انداز کې، بهشکه ایمان به نه وروړو، لیکن چې د ادب په ماحول کې ناس وي یقینا الله به دې ته د ایمان دولت ورکړي وي. او چونکې دی شرارت پکو بے ادبی به کوله، دای د وجه نه دی تر قیامت پورې په عذاب کې مبتلا شو، یعنی لعنتونو کې دی مبتلا شو. دغه موږ تم دا سبق او دا تعلیم دی چې د هیڅ یو مسلمان توهین او تذلیل او تحقیر بنه کوي. یا خاص کر یو مذهبي انسانو، یو مذهبي انسان چې باندې مذهب رنگ چړاو دی نو کمی کوتاهی چا کې نشته. کم انسان یا کې کمی کوتاهی نشته، کمی کوتاهی هر چا کې وي، لیکن یو مذهبي رهنما دی دغه به خاص طور پر کنزل بوته نه کوي، توهین او تذلیل بنه کوي. داغو ادب یې نشي کولی، بے ادبی کم از کم مکوا. په قدر سره نوم نشه غسې نو بے ادبی سره نوم کم از کم مالا. بس خاموش شه چې ستا سره اختلاف ته اختلاف رائے ده، اختلاف رائے د رائے په درجه کې وساته، مزید د حد نه تجاوز مکوه، کني نو خپل نقصان به وکړي نور به اسمو نشي. من الذین هادو، دا من الذین هادو بیان دی دا گمراهی څوک اخلي او دارنګ دا پخپل چې گمراه دي او نور خلک هم گمراه دي. دا څوک دي؟ وی دا دغه یهود دي چې دی گمراهی واغسته او نور خلک گمراهی کوشش وکړو. یا هم دا هغه کسان دي چې دا کوم مخکې آیتونو کې بیان شو، هادو چې یهودیان دي، یحرفون الکلمه، د دې څلور خبرې بیانې. لومبنې دا یحرفون الکلمه، دی تحریف کوي او دی بدلوي کلمات لره. کلماتونه مراد د تورات کلمات دي، د تورات خبرې. تحریف یو څه ډډې کولو ته وي، یو طرف ته کولو ته ویل کېږي چې یو څه د مین نه یو طرف ته دا تحریف دی. نو دی با د تورات کلمات د خپل ځای نه یو طرف ته کړو. هره کلمه چې په خپل ځای باندې موجود یو خپل معنا به ورکي، یو مفهوم به ورکي. دا کلمه چې تا ګډ وډ کړو، یو لفظ رستو کې بل مخکې کې، نو مفهوم د کم ځای نه کم ځای ته ورسي. نو دی یو کار به دا کو چې کلمات به خپلو کې ګډ وډ کړو نو معنا به خراب شوه. او یادا چې دی به لفظ د سره د غزې نه لري کو او دای په ځای بل لفظ به کې خودو. لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک لري چې کان ربعۃ القوم، نبی علیہ السلام په قوم کې به درمیانو، ډیر زیات دنګ بنو او ډیر زیات چیت په نخکارېدو، درمیانه به ښکارېدو. نو دی د نبی علیہ السلام د ربعتون په لپاره آدم طویلو، وی نبی علیہ السلام به ګندمګوي، غنم رنګي به وي، ډیر زیات دنګ به وي. او دا د نبی علیہ السلام چې کوم صفت په تورات کې هغه دی مکمل بدل کو. حالانکه نبی علیہ السلام غنم رنګ نه لري، نبی علیہ السلام دا رنګ سپین وو خو سروالی طرف ته مایل وو، سروالی په غالب وو. دا صرف سپین رنگ دام حسن نه دی او دا صرف سور رنگ دام حسن نه دی. دا سروالی او سپینوالی چې یو بل سره مکس شي خو دا سروالی په لګونته کې غالب شي، دا حسن دی. او دا په نبی علیہ السلام کې وو. نو دی چې نبی علیہ السلام ولیدو چې نبی علیہ السلام خدا سره نو راشه په تورات کې دا لفظ یې سره کټ کو چې پیغمبر علیہ السلام به دنګي سمزیاتو او غنم رنګي وي، د پاره دی چې شبهه پیدا کی چې دا پیغمبر نه چې دا کوم پیغمبر باره کې تورات کې ذکر دی. نو دا څه قسمه تحریف بدی کو، یا کم سخت حکم بو هغه به بدل کوي، پس به نرم حکم ولیکو. نو یحرفون الکلمه، دی به بدلولو کلمات لره. یا خدا چې لفظن به کلمات بدل کړو، یو لفظ په بل لفظو الفاظ به ګډ وډ کړو، او یادا چې دای معنا او مفهوم به غلط بیانو. دغه په قرآن باندې یا په مذهبي کتاب هر څوک نه پوهیږي په خپله. ته به د اردو ترجمه به وګورئ، تفسیر به وګورئ، لیکن د لفظ اصل معنا خو ته په خپله نشي معلومولی. هغې لپاره علوم پکار دي. یو لفظ معنا به ته وکړې، آیا دا معنا صحیح ده او که غلطه ده، دا به څوک تعالی ښیي تا ته به وایي. د دې لپاره خو دونه علوم پکار دي، د لغت علم پکار دی، د الفاظ علم او صرف او نحو پکار ده، بلاغت او فصاحت پکار دی چې آیا د دې لفظ واقعي دا معنا ده
آیا چې دا لفظ سیاق او سباق سره یو ځای کې دا معنی جوړي کنه جوړيږي نو په دې باندې خو هر څوک نه پوهیږي او دا کار د اهل علم دی اوس یو عالم د لفظ معنی څنګه کی او کوم طرف ته اړي نو په دې باندې عوام خلکو نشي پوهې دي او دا علما چې د دې دیو د لفظ مفهوم او مطلب به غلط بیان کو حالانکه سیاق او سباق به یو شانته او دی ببل شان بیان کو یا به آیت په غلط ځای باندې فټ کوي نه د دې حکمدار مطلب دا دی حالانکه دای سره تعلق نو دی به معنوي تحریف کو ان د لفظ او د آیات غلط مفهوم او غلط مطلب به بیانو یحرفون الکلمه دیو بدلولو کلمات لره تورات عن مواضعه د هغه د زیوننا او دا خبره صرف هغه زمانه کې نه و دا په دې زمانه کې هغه د صحابو د زمانې نه تر دې زمانې پورې دا خلک را روان دي دا خلک داسې شته چې د قرآن هم د آیاتو غلط مفهوم او غلط مطلب بیان کی غریب با په الف با تا سا باندې نه پوهیږي او ځان سره سکالران او سس نمونه بزان ته لګي با او د قرآن تفسیر وکي 30 سال او 40 سال بنو کریو کې او چې ریټایرمنټ ول نه قرآن تفسیر ته وکي قرآن تفسیر لیکما دار چا خپل کاری صرف ځان په دې قرآن باندې پوهه دا غټه خبره ده تفسیر لیکل دا دون آسان کار چې هر څوک بلی کې سونه علوم باندې مهارت او دسترس پکار دی دای نه پس چې ته انسان د قرآن په مقصد باندې پوه شي نراشه چې لا انسان تفسیر دی وسلی کې هلګیا وینو غلط مفهوم او غلط مطلب بیانی با او غلط انطباق بکی یحرفون الکلمه دی بدلوی کلمات لرا عن مواضعه د خپل مناسب زیونه سر سید احمد خانو د قرآن تفسیر لیکل دی تفسیر سره تحریف کړی دی جناتو نه انکار کړي معراج د واقع نه انکار کړي دی دارنګه د جنت او جهنم غلط مطلب بیان کړي دی کمی خبره چې عقل نه مني بس هغه غم نه مني او بیا د هغه آیاتونه غلط تعویل کړي بیا تقریبا 70 نه زیات زیونه داسې د قرآن صحیح چې دا یو مکمل غلط مفهوم بیان کړي دی څه ضرورت ہے تفسیر لیکلو ته هر سړی به تفسیر لیکي دا هم لازمي ده په دې شته باندې ځان کو یقول پکای دام غټه خبره ده ويقولون دیوای سمعنا وعصینا یو په خپل کتاب کې تحریف کو او درې خبرې نبی له صلوات و سلام سره لومبه ويقولون دیوای نبی له سلام ته سمعنا وعصینا مونږ وریدا خبرستا وعصینا مونږ نافرمانی وکړه د نبی له اسلام مجلس کې بچ تناستو چې نبی له اسلام یو روایت بیان کو یو خبره وکړه دی او چې موږ خبره وریدا مونږ پوه شو نو ظاهرو له پیداسي چې غني مونږه د عمل په نیت باندې وریدا لیکن ځان سره به پړه کې چې نه منو خو چریم نه ځان سره په پټه باندې اسوینا وي او پتیزه به سمعنا وي یا دوی مطلب دار چې هغه ټیم کې به سمعنا وي او چې د مجلس نه بار وتلو فی منی سو ک لګیا کنه بګینټو کینټو د ځان ستړي کو همانو خمونګه نه ځان سره بیا اسوینا وي یا درې مطلب دا دی چې دا سمعنا واسوینا به نبی اسلام ته مخامخ پتیز आवाज خو په خه مطلب باندې هغه دا مونږه تاسو خبره اوریدا واسوینا او استاد مخالفینو خبره مونږ نه منو ظاهره کې پیدا شو کوله چې غني مونږ ستا خبره به منو او ستا چې کوم مخالفین کافران او مشرکان دي خبر نه منو لیکن ولکه به څه مطلب چې نه ستا خبره مونږ اوریدا لیکن ستا خبره د سره ډو منو نه واسمع غیر مسمعين دما واسمع تورا غیر مسمعين په داسې حال کې چې نه اوریدل شوی دم زومانه الفاظ دي خه مطلب دا دی صحیح مطلب او ظاهری مطلب چې وورته او الله تعالی د غلطو خبرو نو ساتي نامناسب او د ناګوار خبرو دی الله تعالی تاسو ساتي دا خه مطلب شو لیکن دی په غلط مطلب واستو دی وای تورا خو مطلب غیر مسمعين ترې چې ته سم خبره ونه لري ستا غوږونو ته چې د خیر خبر دی را نشي یا دا چې تا ته یې څوک سم خبره ونه کي او نه د قبلېدو خبرې تا ته څوک وکي غیر مسمعين نه یې اورېدلې شوې وي د کار خبره چې ته ونه لري او چې ته د خیر خبره ته ونه لري نو نیت به دې بلې معنی کو او ظاهره کې به سم معنا اغسته درېم وراعننو
ادي وی راعنا، نو په ظاهره کې معنا ده دغه لحاظ او ساته مونږ ته انتظار وکا، او ذهن کې بداوه چې کمکل او یا شکون کې خدا به چې لیم بالسنتهم، په داسې حال کې چې تاوهن کې به جب خپل لرا، نو یاد علین په ظاهره کې والی دا شونډې به داسې تاو کړې، دا خوله به داسې تاو کړه چې دا غلط مطلب نه به سم مطلب ته خبر راوسته، په داسې انداز کې به وي چې لومبې کې به ذهن به غلط طرف ته و، خو چې څوک پوه نه شي نو خبره به سمې طرف ته راوسته. نو لکه څنګه چې انسان د خوله تاوی راتاوي داسې به تاوله او په خپل یو ماهرانه انداز کې به خبره وکړه چې څوک به پوه نه شو. او یا د لیم بالسنتهم نه مرادو دا ژبې به ډېرې پستې کړې وي، په ظاهره کې به ډېر مخلص و خیرخواه به و، لیکن دننه نبی علیہ السلام ته مسلمان ته ډېر زیات بغض او نفرت و. نو په ظاهره کې ژبې نرمې کړې او پستې کړې وي چې ګنې موږ خیرخواه هم نه وایو، لیکن دننه د بغض او د حسد دشمنۍ نه سم ډکو، نو ظاهره کې یو شان او دننه بل شان. وطعنا فی الدین، او اعتراض کوونکي په دین کې، دا دی و چې سوی مکبه نه ځای کوله چې په اعتراض وکړي په دین باندې، په اسلام باندې او په قرآن باندې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې. یک یو سوال به کو د اعتراض په انداز کې به کو، دا نه چې ځان پوه کی. نو دا څلور خبرې دي مرزونه شو، یو د خپل کتاب باره کې او درې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجلس باره کې. ولو انهم، او کچر بېشکه دی قالو ویلې وی سمعنا مونږ واورېدو، کدی د عصینا په دې صرف سمعنا ویلې وی چې مونږ جی خبره واورېده، واطعنا او مونږ جی تابعداري وکړه. یعنې الله دې توفیق راکړي، زموږ اراده ده چې مونږ واورو او الله مونږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي. نو اطعنا ویلې وی او عصینا نه ویلې. واسمع، او دی ویلې چې واوره ته، او د غیر مسمعین په ځای انظر نه ویلې وی، د راعنا په ځای انظر نه ویلې وی، غیر مسمعین نه ویلې، صرف اسمع ویلې وی واوره ته، او بیا د راعنا په ځای انظر نه مونږ ته وګوره، یعنې مونږ ته انتظار وکړه. که دی ویلې وی لکان خیرا لهم، نو دا خبرې به ډېرې بهترې وي د دې دپاره. تفسیر کبیر لیکلی دی وی قرآن کریم د دریو خبرو اصلاح وکړه او د یوې خبرې اصلاح ولو نه کړه، د یحرفون الکلمه اصلاح ولو نه کړه چې دې په داسې پکارو، او د دریو خبرو اصلاح وکړه چې د عصینا په دې اطعنا ویل پکارو، غیر مسمعین نو ویل پکارو، او د راعنا په دې انظر نه ویل پکارو. وجه دا ده چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې کم یهودو، نو د هغوی د دغه دریو خبرو اصلاح ممکن و چې دی اصلاح وکړي خپله، لیکن دا تحریف د دې مشرانو کړو او هغوی دنیا نه تیر شوي وو، او هغوی دونه تحریف کړی و چې هغه تحریف سمول د دې د علماو کار اوس نه و. د نبی علیہ السلام د زمانې چې کم یهود علما وو، هغوی هم دغه تحریف بیا سمولی نه شو، هغه اصل تورات یې واپس نشي راوستی. دومره تحریف او تحریف شوی دی چې اوس د اصل او د تحریف اډو پته نه لګېدا چې اصل څه دی او تحریف څه دی، او د هغې دوباره بیا ریکور کولو او بیا سمولو دا ردی د علماو په وس کې هم نه وه. نو قرآن کریم ځکه د یحرفون الکلمه اصلاح ولو نه کړه. دې وخت کې تورات چې کوم موجود دی، کله تمامي دنیا یهود راجمع شي د خپل کتاب اصلاح نشي کولی اوسه، چېرې موږ اصل تورات سمول واړو هغه نشي راوستی، ځکه شته نه چا سره اصل نسخه چا سره شته نه، او تورات کې چې کوم تحریفات شوي دي هغه دې خپل ځانه سمولی نشي. نو ځکه قرآن کریم د یحرفون الکلمه طرف ته ذکر ونه کو. واقوما ډېره برابره به دا به ډېره درسته، ډېره د اعتدال او ډېره د انصاف خبره به وه. ولکن لعنهم الله، لیکن لعنت کړی په دې باندې الله تعالی، الله په دې لعنت وکړو، او د لعنت وجه سره د پیغمبر بې ادبي، مذاق او استهزاء، بے کفرهم په سبب د کفر د دې. لکان خیرا لهم مطلب دا دی وی دا ودی لپاره بهتر و. نو که ایمان و سره مروړو بیا خو د آخرت په اعتبار سره ډیره بهتر بوا، او که ایمان رو نړو لیکن د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ادب سره کینی، د دنیا په اعتبار سره بهتروالی دا دی
چې مجلس په خپل مهذب انداز کې به وشي، بې ادبي به نه راځي، او دارنګې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام توهین او تذلیل به ونه شي، مذاق او استهزاء به ونه شي، نو مجلس په خپل ماحول کې وشي. او د آخرت په اعتبار سره بهتروالی دا دی چې عذاب به څه نه څه کم شي که ایمان یې نه راوړي. عذاب مکمل ختمېدی نه شي، خو څه نه څه کم به شي. د ټولو کافرانو به په آخرت کې یو شانتي عذاب بني، د هر چا د کفر مناسب عذاب به وي. چې چا کفر ډیر کړی دی، پیغمبر پر استهزاء کړی دی، عذاب به ډیر زیات وي. چې چا نه کړي، د کفر عذاب به وي، د استهزاء او د توهین عذاب بني. نو عذاب به کم از کم شي که چې پیغمبرو دا بې ادبي ونه کړي. فلا یؤمنون الا قلیلا، په دې ایمان نه وروړي مګر لږ، یعنې ډېر لږ خلک په دې کې ایمان نه وروړي. لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه یادا چې فلا یؤمنون الا ایمانا قلیلا، دی اول د سره ایمان وروړي نه، خو کاروړي دا ایمان لږ وروړي. لسره خپل پیغمبر مني، خپل کتاب مني، پیغمبر علیه السلام او قرآن او اسلامو بالکل نه مني. یادا چې ایمان لږ وروړي، او یادا چې په دې کې لږ خلک ایمان نه وروړي، او اکثریت چې رایي په یهودیت باندې برقرار دي. د هغه کسان چې یهودیان دي، دی بدلوي کلمات لره د خپلو ځایونو، او وایي دی موږ اورېدو، موږ نافرماني وکړه، او واورته په داسې حال کې چې نه یې اورېدلې شوې، او لفظ د راعینا په داسې حال کې چې تاوهونکي ژبه خپلو لره او اعتراض کوونکي په دین کې، او که چېرې بېشکه دي ویلې وې موږ اورېدو او موږ تابعداري وکړه، او واورته موږ ته وګوره، البته به دا بهتر د دې لپاره او ډېره برابره خبره به وه. لیکن لعنت کړی په دې باندې الله تعالی په سبب د کفر د دي، په دې ایمان نه وروړي مګر لږ ونتې. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. یا ایها الذین، ایها کسانو، اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، آمنو ایمان راوړئ، بما په کتاب، نزلنا چې موږ نازل کړی دی، مصدقا تصدیق کوونکی دی، لما دها کتاب، معکم چې تاسو سره دی، من قبل ان وړاندې د دې خبرې نه، نطمسا چې موږ روان کو، وجوها مخونو لره، فنردها پس موږ واپس کو دی لره، علی ادبارها په شاګانو د هغې باندې، او نلعنهم یا موږ لعنت ووایو په دې باندې، کما لعنا لکه څنګه چې موږ لعنت ویلو اصحاب السبت په خاوندانو د خالي ورځې باندې، وکان امر الله او دی حکم د الله تعالی مفعولا کړی شوی. د مخکې نه د یهودو ذکر شروع دی، د هغې مذمت بیانېږي، د هغې خرابۍ او شرارتونه بیانېږي، او وروسته هم د یهودو ذکر کېږي. منځ کې پکې دې ته ترغیب ورکړي چې ایمان راوړئ. الله تاسو باندې فضل کړی دی، احسان کړی دی چې تاسو له آسماني کتاب درکو، د کتاب علم یې درکو. دا ډېر لوی شرف او ډېر لوی فضیلت دی چې انسان سره د کتاب علم وي. د دې علم تقاضا دا ده چې په قرآن کریم باندې ایمان راوړئ، په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړئ. خو که چېرې ایمان نه راوړئ نو دمکي ورته ورکړي چې هسې نه هغه ورځ په تاسو باندې راشي چې الله تعالی څو دا مخونه او شکلونه دله روان کړي، او یا دا چې الله تعالی ستاسو دا مخونه شا طرف ته واړي، شکلونه دله مسخه نه کړي، او ستاسو نه شادوګان او خنزیران جوړ نه کړي، څنګه چې ستاسو مشران نه شادوګان او خنزیران جوړ شوي وو د داود علیه السلام په زمانه کې، چې هغوی د الله تعالی د حکم خلاف ورزي وکړه، الله تعالی د هغوی نه شادوګان او خنزیران جوړ کړو. نو تاسو ویریږئ هسې نه الله تعالی تاسو سره هم هغه معامله ونه کړي چې کوم ستاسو مشرانو سره کړې وه. او دا صرف دمکي نه ده،
الله چې د یو کار فیصله وکړي بیا ګورې کیمو که الله تعالی اراده وکړه تاسو سره ستاسو نوم شادوګان او خنزیران به جوړ شي. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، قرآن کریم ناشنا انداز کې دی ته نصیحت کی، مختصر انداز کې وعظ هم دی، نصیحت هم دی، ترغیب ایمان تم دی، خو دې سره سره ترهیب هم دی، یارول هم دی. د قرآن کریم دا یو اعجاز دی چې په یو آیت کې په مختصر انداز کې ترغیب هم ورکی، شوق هم ورکی چې دا کارو کې فایده هم ده پکې، او که نه کوئ نو ترهیب ورته ورکي، یریې مو دمکي ورته هم ورکي چې ګوره داسې عمل به د سره وشي. یو ها ترغیب بل ها ترهیب، او دې سره سره الله تعالی خپل احسان او فضل هم پای باندې وریادي ورته چې ګوره ایمان وروړئ نو ولې وروړئ؟ الله په تاسو باندې فضل کړی، احسان کړی دی. دا د قرآن کریم اعجاز دی چې په مختصر انداز کې ډېرې خبرې راجمع کړي، احسان هم وریاد کړي ورته، ترغیب ورته هم ورکړي او ترهیب ورته هم ورکړي، وی یریمو. نو قرآن کریم دلته کې دی ته د یهودو ته او خاص طور د علماو ته اهل علمو ته ترغیب او ترهیب دواړه ورکړي. زمونږ د علم په دې کتابونو کې یو کتاب دی مقاماتو، ناشنا کتاب دی. نو پای کې یو سړی وي نو دغه 50 مختلف کردار وي، یو ځای کې دغه یو شان کرداري، بل ځای کې دغه بیا بل شان کرداري، په ناشنا ناشنا جامو کې او په ناشنا ناشنا انداز کې هغه خلکو ته نصیحت کوي. یو ځای کې مړی شوي او خلک راغلي او دا مړی چې څنګه دفن کړي نو دی راشي، نو دی څه وایي؟ دی په ناشنا انداز کې راشي، نو مختصر انداز کې نصیحت وکړي. نه مخکې وي فلما الحدوا المیتا، چې کله خلکو مړی لحد ته وردنکو خورې پې واړولې، وفات قول لیتا، او چې خلکو وی لیتا کاش او کاش او کاش چې داسې شوی، کاش چې داسې شوی، یره کاش چې په ټایم باندې تللی وی نو بس شوی به و، یره کاش چې په ټایم ډاکټر راغلی نو بس شوی به و، یره کاش چې زه وی نو داسې به نه وشي. دا خلک بیا وایي تفسیري کې ناغوي وفات قول لیتا، هغه لیتا لیتا خبرې ختمې شوې، سړی خاورو لاندې شو. نو یې ورپسې وي چې لقد اطلع شیخ من رباوته، دې کې یو بوډا بابا او د شګو د یو ډېرې نه راوختو، او متعبتا بهراوته، په دې ترخ کې یو کونټي وه. خلک هغه ته متوجه شو چې څنګه د قبر خال راغی. نو یو خبره یې وکړه، لمثل هذا فلیعمل العاملون، خلکو یو دې خبرې نه کومه، د دې ځای لپاره بس عمل وکړئ. تاسو به زه کم کم آیتونه او کم کم حدیثونه به راته وایم، دا یو زنده حقیقت دی، ستاسو مخې ته رہی، به د دې ځای لپاره عمل وکړئ. بابا لاړو لمثل هذا فلیعمل العاملون، ترغیب هم دی ترهیب هم دی. که ښه عمل هم وکړو دې کې به خوشحاله اوسېږئ، او که ناکار عمل هم دې کې بس په عذاب او په مصیبت کې وایي. نو قرآن کریم هم په یو مختصر انداز کې جامع نصیحت کې دی یهودو ته. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، روح المانی لیکلی دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام ته د یهودو رؤسا سرداران او مشران راغلو، پای کې عبدالله بن سوریا او کعب بن اسد. نبی علیہ السلام دی له دعوت ورکول، ورته وی یا معاشر یهودو، اے د یهودو یو ډلې، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، واسلموا، اسلام وروړئ. فوالله انکم لتعلمون، قسم په الله تعالی تاسو ته پته ده چې ان الذي جئتکم به لحق، چې دا تاسو ته په کوم خبرو سره راغلیم دا حق خبرې دي، دا قرآن حق دی، دا وحی حق ده، تاسو پوهیږئ په دې خبرو باندې، نو ایمان وروړئ. هغې ورته مونږ ته دې خبرو پته نشته چې سوی دا ټیک دی او که غلط دی. ما نعرف ذلک، مونږ دا خبرې نه پیژنو، ان ته ناشنا ناشنا خبرې کوې، دا خبرې زموږ په کتاب کې نشته. نو الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو چې ښه پوهیږئ تاسو، او ځان هم ناپوهه کړی دی. یو انسان چې حقیقت کې ودی په یو اشاره به راپاسي، په یو خبره به راپاسي، او چې ځان په زوره وده کړي نو اوازونه ورته کوه، په لته یې وښه نه راپاسي. تا ځان په زوره وده کړی دی، تا ځان په زوره جاهله کړی دی، ښه پوهیږئ تاسو.
نهایت کې سخت ترهیب دی او سخت دمکی ده. په دې اهل کتابو کې چې کم انصاف پسند خلکو او چې دای په زړونو کې د الله تعالی یره وه، نو دوه کسان داسې دي. یو کعب احبار صاحب دی. کعب احبار چې احبار د حبر جمع ده، ډېر لوی عالم ته وي. دا کعب رضی الله عنه ډېر لوی عالم و د توراتو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې ایمان نو راوړی. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې ایمان نو راوړی. د عمر رضی الله عنه په دور کې د ایمان نوړو، او د ایمان درولو وجه دا وګرځیدا چې دی په یمن کې اوسېدو. نو دې ته حمص ته، چې حمص ته ورسېدو نو هلته ورته چا دا آیت ووایي، دا چې کوم آیت دلته موږ اوس وایو. د چې څنګه د آیت واورېدو نو فوراً یې چې کوم دی نو هغه ایمان نوړو، او دی وایي چې یریږم چې هسې نه زما دا شکل مران نشي. نو د حمص نه فوراً راغی یمن ته، او خپل چې څومره قبیله ایسونه د خاندانو رشتہ دارانو هغه ټولو ته چې را دی چې ایمان نوړو. ما خو نن دا آیت واورېدو، آیت کې موږ ته وی قرآنو چې ای اهل کتابو ایمان راوړئ، هسې نه چې تاسو ایمان لا نه راوړي او الله ستاسو شکلونه او مخونه دله روان کړي. دا خو موږ ته وایي نو، او د قرآن خبره رښتینې ده. راځئ چې زر ایمان نوړو، کني شکلونه هم چې روان نشي. او روح المعانی لیکلی دی عبدالله بن سلام رضی الله عنه دام د تورات ډېر لوی عالم و. دی ملک شام کې و، چې څنګه د ملک شام نه راغی او د آیت په لاره کې اورېده نو کور ته ملانړو. نیغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو چې جی د کور د تونه مخکې تاله رالمه، دا یریږم چې هسې نه الله تعالی زما مخ روان نه کړي. نو ما ته فوراً کلمه وایي چې فوراً ایمان نوړمه. نو چې د کومو خلکو په زړونو کې د الله تعالی یره وه، هغوی سره دونه غم او دونه فکر و چې زما د رسېدو نه مخکې هسې نه الله تعالی زما مخ روان کړي، راشه فوراً ایمان نوړه. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای ها کسانو چې ورکړی شوی ورته کتاب. دلته کې اوتوا الکتاب وایي، ان دا د الله تعالی ډېر لوی فضل او احسان په تاسو باندې شوی دی چې الله تاسو له کتاب درکړی دی. د آسماني کتاب او چې چاته میلو شي او د علم چاته ورکړی شي، د دې نه لوی فضیلت او لوی مرتبه بله نشته. دلته اوتوا الکتاب وایي، او درې آیتونه مخکې ویلو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. هلته ویلو د کتاب یو حصه، او دلته وی چې پوره کتاب ورته ورکړی شوی دی. نو په ظاهره کې یو قسم تعارض دی، یو ځای کې پوره کتاب او بل ځای کې د کتاب یو حصه. نو تعارض نشته. دلته کتاب نه مراد هغه تورات شریف دی چې حصي شکل کې دوه غټو منځ کې دا کتاب دی ته ورکړی شوی دی په لاسونو کې و، او هلته مراد د هغې علم دی. په دې کتاب کې دننه چې کوم علم و د علم یو حصه دی ته ورکړی شوی وه چې څومره دی عمل کو. دلته کې کتاب شکل یادي او هلته کې د کتاب علم او سمج او پوهه یادي. آمینو ایمان نوړئ، ترغیب دی ورته چې ایمان روړئ. بما نزلنا، په هغه کتاب چې موږ نازل کړی دی. نزلنا وایي، نزلنا چې کوم لږ لږ نازل شوي، نو مراد نه قرآن کریم دی. تورات شریف لږ لږ نو نازل شوی. تورات شریف خو موسی علیه السلام ته لیکلی شوی، په لسو تختو باندې په یو ټایم کې ورکړی شوی، او قرآن کریم لیکلی شوی نه دی نازل شوی. قرآن کریم دک شانتې لږ لږ راغلو. نو نزلنا کې اشاره قرآن کریم ته چې کوم قرآن کوم کتاب مونږ لږ لږ نازل کړی دی، په هغې باندې ایمان نوړئ. مصدقا لما معکم، ځکه دا کتاب چې قرآن کریم دی تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب معکم چې تاسو سره دی، نه تورات شریف. اصول د ټولو کتابونو یو وي، عقیده توحید په هر یو کتاب کې وي، دارنګې ایمانیات په تمامو کتابونو کې یو شانتی وي. د شریعت احکامات په کتابونو کې مختلفي، لیکن چې کوم اصول دي ایمانیات دي دا په تورات او په انجیل او په قرآن او په نورو کتابونو کې ټولو کې یو شانتی وي. هر کتاب کې دا خبره په الله باندې ایمان نوړئ، هر کتاب کې دا خبره په آخرت باندې ایمان نوړئ، په تمام پیغمبرانو باندې ایمان نوړئ، په کتابونو باندې، فرشتو باندې. دې کې چا اختلاف نه کړي، دا تصدیق په دغه خبرو کې دی. باقی چې کوم
د شریعت احکامات نه خو د هر کتاب ځان له بیا دغه شریعت د زمانه مطابق نو لما معکم ستاسو سره چې کوم کتاب تورات دی او تورات کې چې کوم اصول او ایمانیات دي نه شان ایمانیات په قران کریم کې دي تا دوه کتابونو خپل کې میچنګ کې ایسه اختلاف شته په اصول کې او په ایمانیاتو کې نو قران کریم باندې ایمان نوړې من قبل ان نتمسا ک ایمان نوړې او تاخير کوي او سوجمنی او د زید او د عینات د وجه ایمان نوړې نو سچل دی نو دمکی د وتا وعید دی وتا من قبل ان نتمسا روان دی ردینه چې مونږ روان کو تو ما سیت می سو روانولو توی او دا سی روانولو توی چې استئصال اثر الشیء دی اوسید بالکل ویخ او نشانات ختم کی پس مکه باندې نه جوړی شي وي چې دا نه تر روانه کې څنګه بیروانه لاس په د پاس سرا کاږي نا نشانات ختم شي دی ته ویلږي کې تمسو نو انت مس وجوهن دا چې مونږ روان کو وجوهن مهونو لرا او د مهونو د روانو یو معنا حقيقي ده حقيقي معنی دار چې په دې مخ کې پوزه ده سترګې دي تندې ده او مخ ده او شونډې دي د دې وجه د مخ الله تعالی حسن په دې خبرو باندې ورکړی دی دا مخ چې د انسان خپل ښکاری د دې وجه دا چې په دې کې الله تعالی خپل اندامونه خودري نو الله تعالی وی اسنه چې دا د روان کما نو دا بالکل یو سلیټ کما یو تختې کم دلا چې دا پوزه او دا غوګونه او دا سترګې او دا تندې او دا مخ مکمل ختم شي او دا د یو تختې په شان هموار شي نو آیا دام خو هر چې داسې کم دلا او یادا چې دا مخ ته بالکل د 60 په شانته کما څنګه چې د انسان په 60 کې سترګې نشتا او حسن او خپلوالی نشتا صرف ویخته او ویختري نه آیا دا مخ او شاده یو برابر کم چې مه تم ویختي او شاتم ویختي درې مطلب دا دی چې دا سترګې تاسو مخامخ دي او دا د لشاته په دې کپاره کې ولګوما نو څنګه به ګرځي بیا روان به مخې ګوري به شاته بیا داسې انسان به څه حالي څه کیفیت به وي چې روان مخکې او سترګې شاته دي په کومه ورځي به نو که شریف 60 شاته مخې تراړي راړولي نشي ګوري به شاته او روان به مخکې وي داسې انسان به عجیبه انساني انت مس وجوهن دا چې مونږ روان کو مخونو لرا د حقيقي معنا شو او یادا چې مجازي معنا ده چې د مخله چې کوم عزت الله تعالی ورکړي دا عزتونه در ختم کما یو وخت تاسو معزز یې حقیقت کې يهود معززو او مدینه منوره کې خدا د قرآن باندې چې دی ایمان رو نړو نو ذلیل شو نو قرآن یې سره موږ عزت درکړي په دې انتظار چې د عزت د نوالما درې کسان په يهودو کې ډېر معززو یو سموئل ابن عادیه مشهور شاعر ډېر لوی شاعر په يهودو کې تیر شوی دی او دا ډېر معزز شخصیت دارنګ دویم کعب بن اشرف دا ډېر لوی سردار مو او ډېر لوی تاجر مو ادم په مدینه منوره کې دی او اثر رسوخ ولا سړیو دارنګ ابو رافع دام ډېر لوی يهودي تاجر او ډېر لوی سردارو نو قرآن وی چې دا مونږ تاسو له کوم عزت درکړل او دا مدینی د خلک تاسو قدر کی نو اته دې خبره انتظار کوي چې دا قدر او د عزت نوالو مونږه ذلیلم کومګه نو آیت بیا مجازي معنا شو انت مس وجوهن دا چې مونږ روان کو مخونو لرا فنردها على ادبارها پس مونږ واپس کو دی لرا واړو مونږ دی مخونو لرا على ادبارها په شاګانو د هغې باندې یا خدا چې شا په شانتی کو څنګه چې د انسان په کپاره کې سترګې او پوزه نشته مخامخ بمني یا دا چې مونږ له دا مخونه شا طرف ته تو کو یا سترګې شاته کپاره کې ولګو او یا دا چې دا مخ له تو کو یعنی مخ او شی یو برابر شي او یا حقیقت کې دا سټ ول تو کو یا روان مخ کې ګوري وشاته بیا خدا دمکی دا یعنی آیا د يهودي مخ روان شوی دی آیا د يهودي مخ د شاپه شانتی شوی داسې نه دی شوی ان د نبی علیہ السلام په زمانه کې داسې یو يهودي سره داسې عمل نه شوی دا چونکی وعید او دمکی دا یو پیشنګوئی وی یو دمکی وی قرآن چې کله پیشنګوئی کې د خامخا بیا پوره کیږي با
د قیامت نه مخکې دای پوره کېدل بیا ضروری دي، ځکه د قرآن خبره دروغجن کېدی نشي، د پیغمبر خبره دروغجن کېدی نشي. قرآن کې یو خبرو کې پیغمبر یو خبرو کې او پیشنګویو کې دا به خامخا بیا پوره کېږي به، کني بیا تکذیب راځي او د پیغمبر خبره دروغجن نشي کېدی. او یو دمکی وي وی لکه سم شکنی داسې کار د سره کومه، نو د دمکې پوره کېدل ضروری نه را، کچره وشي نو ټیک تا او که ونشي دا دروغ نه دي. او دمکی را کنه یعنی کنه سمېږي داسې کار به د سره وکړمه. دلته قرآن کریم دمکی ورکړې ده او خبر او پیشنګویي نه ورکړې. او دا دمکی ولی پوره نشوه نو چونکې په د یهودو کې بعد خلکو ایمان راوړو، عبدالله بن سلام رضی الله عنه او دارنګه کعب احبار او نور خلکو، نو کچره دی ایمان فرض ک نه وی راوړي، یو يهودیم نه وی راوړي، بیا به يهودو سره یقینا دا عمل وکړو. او چونکه بعض خلکو ایمان نوړو نو هغه نور خلک د عذاب نه او د شکل د مسکیدو نه بچ شو. باقی دارې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای په دې امت کې هم داسې کیږي به د قیامت نه مخکې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای د ابو هريره رضی الله ابو مالک الاشعری رضی الله عنه روایت ده، نبی علیہ السلام فرمای لیشربن اناس من امتی، زما په دې امت کې بداسي خلق راځي چې شراب بس کی او یسمونها بغیر اسمها، شراب ولونم بدل کی، یہ به شراب او نوم به ول اسلامیک شراب کیږي، ودا اسلامیک شراب دی حالانکه یہ به شراب نو نوم به ول صرف بدل کی او دا د روح غذا او د روح لذت ته. نبی علیہ السلام فرمایي چې د ما د امت څخه کسان کله داسې کارو کې دویم وتضربوا علی رؤوسهم المعازف، د دې مه تبا غانې بجانې سندرغاړي جنکه به غډیږي به آلات به لګېدلې ودی به تګوري او دی به منکینا انکار باندې کې چې لکه دا مکوي داسې د دې مه تبار سکیږي او څوک به نه ذاته وسکوي لکه داسې مکوي. چې کله دی په ګناه باندې راضي او خوشاله شي، نبی علیہ السلام فرمایي چې یخسف الله بهم الارض، الله بدی پزمکه باندې خخ کی، غرق بشي پزمکه کې، په اوبو کې نه پوهچ ازمکه باندې بغرق شي. او یجعل منهم قردة وخنازیر، الله تعالی په دې کې بعد خلق شادوغان او خنزیران به جوړي. نفنردها علی ادبارها، پس مونږ به واپس کو دی لره علی ادبارها په شاګانو د دې باندې. دا یو دمکی شو وعید شو، لکه مشکات کې روایت ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمارنا، ودا کم مقتدی چې امام پس شاته ولاړ او د امام نه مخکې روان دی، امام لا سر نره پورته د رکوع نه سر پورته کو، امام لا سجده نره تل د سجده بیا تل دی. ودا کم مقتدی چې د امام نه مخکې روان دی یریږي نه د سن نه یریږي چې ان يحول الله رأسه رأس حمار، چې الله در سر د خر په شانت سر ولکی دې خبر نه یریږي. دا یو دمکی ده او دا هو تقریبا اکثر خلک د امام نه مخکې روان دي. تلوار زموږ فطرت کې دا تلوار او دا لیکل شوی ده، حالانکه د امام نه مخکې سلام نشي اړولی، سلام مخکې روانې، خو چونکې دی دا کار کې او بیا هم د چا سر د خر په شانتې نه شو، نو دا دمکی ده اصل کې کېدای شي چا وشي داسې، لیکن عام طور الله تعالی د چا سر د خر په شانتې نه ګرځي. ها دنه پکې دماغ د خر شي، بیا دماغ له خیر سره د خر لیکن دا شکل د انساني. ان يحول الله رأسه رأس حمارنا، چې الله را در سر د خر د سر په شانتې دی یریږي نه دینه، دا یو دمکی ده یعنی پیشنګویي نه ده. او نلعنهم، یا مونږ لعنت په دې باندې کما لعنا، لکه څنګه چې لعنت کړو مونږه اصحاب السبت په خاوندانو د خالی ورځې باندې. سبت لفظي معنی کټ کول ته وي او مراد نه د خالی ورځ ده. د خالی ورځې ته سبت ځکه وایي چې په دغه ورځ د هر قسم کار کسب نه کټ کړی شوي وو، دی په دغه ورځ صرف او صرف د الله عبادت وکړو، دی به ښکار به هم نه کو او دنیا کار به هم نه کو. دا د داود علیه السلام قوم
د دې په مرضی او په خوشحالۍ باندې د خالی ورځ دی مقرر کړې وه چې په دې ورځ به موږ صرف د الله عبادت وکړو، بندګي وکړو، ښکار به نه کړو، بل یو کار به هم نه کړو. نو ځکه د خالی دې ورځې ته ځکه سبت وایي چې دې د هر قسم کار کسب نه کټ کړی شوي وو. عربی کې د خوب ته ثبات وایي، وجعلنا نومکم ثباتا. نو د خوب ته قرآن کریم ثبات ویلی دی، ثبات ورته ویلی دی. په دې خوب وجم انسان کار کسب نه کی، د دنیا د کار کسب نه ځان کټ کی نه سملی، ځکه ورته ثبات وایي. نو اصحاب السبت خاوندانو د خالی ورځې باندې چې مراد داود علیه السلام قوم چې د واقعه لومړۍ سپاره کې هم تېره شوې ده او په نهمه سپاره کې سورې اعراف کې را روانه ده. څنګه چې موږ پای باندې لعنتونه ویلو، لعنت داو چې څه شادوګان شو څه خنزیران شو، چې کم ځوانانو هغه شادوګان شو، چې کم بوډاګانو اینه خنزیران جوړ شو. وکان امر الله مفعولا، او د فیصله د الله تعالی امر حکم ته مراد نه فیصله ده، د الله فیصله مفعوله کړی شوې ده. یعنې که الله فیصله وکړه نو بیا ګوره څوک منع کېدی نه چې خنزیرانو شادوګان به جوړیږي یا به د هغې شکلونه مسخ کېږي. او بیا ای هغه کسانو چې ورکړی شوی ته کتاب، ایمان راوړی په هغه کتاب چې لږ لږ نازل کړی مونږه، تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې تاسو سره دی. وړاندې له دې نه چې مونږ روان کړو مخونو لره، پس مونږ واپس کړو دې لره په شاګانو د دې باندې، یا مونږ لعنت وایو په دې باندې، لکه څنګه چې لعنت ویلو مونږه په خاوندانو د خالي ورځې باندې، او د فیصله د الله تعالی کړی شوی.